چرته د اوبو ضرورت و هلته مو اوبه به وستلي کورونو ته، چرته د پل ضرورت و هلته مو پل بحال کو، چرته د روډ ضرورت و کوشش مو وکړو ایمرجنسي روډ هم ورته صرف بحال کو. حالانکه دا د سټیټ کارونه دي، دا د حکومت کارونه دي، دا د ریاست کارونه دي. چې مفتي صاحب څه کړي دي نو دا د حکومت د وس نه بهر و. مفتي صاحب کنفرم کړي ده مولوي صاحب د شروع نه چې کوم بیړو چې تکړه د خدمتو دغه پل چې کوم تعمیر کو ته دا رابطه پل مکمل وړ او ختم شوی په ټول بونیر کې چې څومره یتیمانان دي. ان شاء الله العزیز زمون کوشش دا ده چې زمون یتیم د چا په دروازه اون درېږي. او 23 مساجد مونږ جوړ کړل کم چې سیلاب خراب کړیو، 8 مدرسې مونږ جوړې کړلې، او دغه 177 کورونو نه علاوه 14 کلو ته مونږ د اوبو د سپلای دغه چې کم دنو تنظیمات وکړل. کور کور ته اوبه رسولې دي، دې ته مونږ دي کتلې چې سړی د کومه پاټای دی او د کومه نه دی. نو ډیر لري نه په سرونو اوبه راوړل کیږي. هغه مسلې مفتي صاحب تقریبا حل کړي. په 15 اگست باندې تلې وای دی، بیا اگست رانږدې کېدو والده کچېرې مفتي صاحب نه راغله نو دا تقریبا چې پاتیو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو د 15 اگست سیلاب نه چرته چې قدر نګر بشونې دغه علاقې متاثر شي، دغه شانتي د ګوکان علاقې چې دا متاثر شي. تاسو مشابهني نظم کیمرمن تاسو خو دا پل دی، دا شوګا دی او دلته چې کوم دینو دا رابطه پل چې دا په دغه سیلاب نظر شي او د خلک ته جمعات ته دغه شانتي د آبادی ته ډېر زیات تکلیف. مولوي صاحب د شروع نه چې کوم بیړو چې تکړه د خدمتو دغه پل چې کوم تعمیر کو ته پوسټ کو چیرې د بدیا کله سوال وړي دلته کوم سیلاب ډیر زیات تباہی کړو. مولوي صاحب دې پل دغه راته کو چیرې د نشان نه څنګه شو. الرحمن الرحیم. څنګه چې سیلاب په بونیر کې تباہکاری راوستي وي دغه رنګ زمونږ ټیم آبادکارو د پاره لګیا دی او آبادکاری راولي. په دغه سلسله کې نن موږ په ګوکن کې موجود یو او بر په کوټ او په درا او په ګوکن کې دغه سیلاب د وجه نه ډیر زیات شهادتونه هم شوي او کورونه هم ډیر زیات وړي. دلته د سیلاب یو خو جمعات ته نقصان رسولی او دویم یې دا رابطه پل مکمل وړي او ختم شوی. دلته هیڅ چیز نه، دلته چې موږ را پورې وتو په وړاندې ورځ باندې نو ما سپینګری مشران ولیدل چې هغوی به د یو ګټ نه بل ګټ ته ټوپ کوو. نو ما ته د هغې د تکلیف هغه احساس وشو. معمولی غوندې باران چې وشي نو دلته بیا اوبه سیوا شي، بیا به ماشومان سکول ته نشو تللی، بیا پې زنانه هغه به پې چې کوم دی نشوی را پورې وتلی، بیا پې مریضان د هغې طرف نه دې طرف ته نشو راتللی. او که کومې خویندې به زمونږ په دې خوړ را پورې وتلی نو هغې به د اوبو نه ځان بچ کولو دپاره پیسې اوچتولې. خامخا دا ډېر د حیا او د پښتو نه ډک خلق دی او ډېر عزتمند او غیرتي خلق دی. په دغه سلسله کې جمعیت علما اسلام دلته د جمعات د آبادکارۍ سره سره دلته د دې پل د تعمیر دپاره الحمدلله د دې خلقو سره وسایل برابر کړل. او نن تاسو اینئ دا دومره ګڼ شمېر تعداد خلق دلته مانځله پې راغلي وو، سکول ته پې ماشومان ځي، زنانه پې ځي. او زمونږ مقصد هم دقه دی چې په سیلاب کې د خلقو سوچ به تر اوسه پورې په قدرتي حادثاتو کې به فوکس صرف په یو سیز باندې او هغه دا چې خلقو له تیار راشن او تیار دغه پې تقسیم کوي. نه، مونږ دې ته وکتل چې په کم سیکټر کې په کوم ځای کې د کم سیز زیات ضرورت دی. چرته د اوبو ضرورت و هلته مو اوبه به وستلي کورونو ته، چرته د پل ضرورت و هلته مو پل بحال کو، چرته د روډ ضرورت و کوشش مو وکړو ایمرجنسي روډ هم ورته صرف بحال کو. حالانکه دا د سټیټ کارونه دي، دا د حکومت کارونه دي، دا د ریاست کارونه دي. یعنی کو نن زه دلته ولاړ یم، زما په ځای باندې باید چې دلته د حکومت څوک سړی ولاړ وی او د دې خلقو سره دا مرسته او دا تعاون دا یې کړی وی. الحمدلله و شکر لله. موږ د وړاندې ورځې راسې لګیا یو، کورونه کو ورتاو شوي وو 177 کورونه په ریکارډ دا الحمدلله زمونږ نوي روان دي او دا زیر تعمیر. نو الحمدلله 50 کورونه په دې کې د هغې کونډو یتیمانانو دپاره دي کوم چې د سیلاب نه علاوه انتهایی بېوسه خلقو هېڅوک په دې مخ د ځمکه نه وو. الحمدلله موږ د خپل بونیر کونډه او یتیم دا بهر علاقو ته نه محتاجه کوو. او اوس مو چې کومه سلسله شروع کړې ده د ټول بونیر د یتیمانانو د انټري او د هغې د ماهانه کفالت دپاره ستاسو د باخبر نیوز په وساطت باندې د بونیر 12 لکه آبادۍ او اولس باندې غږ کومه چې په کوم ځای کې زموږ ملګرو انټري شروع کړې ده. په خپل چم گاونډ په ټول بونیر کې انټري روانه ده. کم یتیم یا یتیمه چې هغه عمر یې د 12 کالو نه کم وي او پلار یې مړ وي، د پلار ډیث سرټیفیکیټ او د دغه بچو فارم بی دا موجود وي. زمونږ ټیمان ګرځي، تاسو د هغې سره کوپریشن وکئ.
په ټول بونیر کې چې څومره یتیمانان دي ان شاء الله العزیز زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ یتیم د چا په دروازه ونه درېږي او هغه چا نه سوال ونه کړي او هغه خود کفیله شي. دغه د بحالۍ یو سلسله روانه ده، په دې کې یوازې دا پل نه دی بلکې 8 جنازګاهونه الحمدلله مونږ جوړ کړل چې دلته خواته زمونږ سره د بګړۍ جنازګاه ده، ښکته تېنه د ایثار جنازګاه ده، ښکته تېنه د ډګر جنازګاه ده. دې کې د الله په فضل و کرم سره 30 جوماتونه مونږ جوړ کړل، 23 مساجد مونږ جوړ کړل کوم چې سیلاب خراب کړي وو، 8 مدرسې مونږ جوړې کړلې او د دغه 177 کورونو نه علاوه 14 کلو ته مونږ د اوبو د سپلای د هغې چې کوم دی نو انتظامات وکړل. کور کور ته مو اوبه رسولي دي، دې ته مو نه دي کتلي چې سړی د کومې پاټۍ دی او د کومې نه دی. نو 100 کسانو ته الحمدلله مونږ روزګار دا مو ورته بحال کو. زمونږ دغه وسو ټوټه پوټه او نور مو هم د دې خپلې علاقې د دغې غریبانانو خلقو دپاره په زړه کې ډېرې خبرې دي خو وس مو نه رسیږي، د خپل وس مناسب لګیا یو، هغه خپله منډه ترړه وهو، الله دې قبوله کړي. ځوان خپل تعارف سره وکړه راته ووایه چې دا پل چا جوړ کو، د دې پل د نشوالي د وجې نه علاقې خلکو ته څه تکلیف وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یاره موږ د ټول نه مخکې د مفتي صاحب ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې هغه په دې وخت کې بلکې شوګا د ټولو نه وروستو پاتې شوی. حالانکه حکومت چې د کومو پی ټي آی د ملګرو دی د ښه 10 واله دي خو بلکې شوګا ته اړو کتلي هم نه دي، بلکې دا پل هم ماوکو د مفتي صاحب د ملګرو په وینا باندې د مفتي صاحب په وینا باندې چې بهرحال بس تاسو څه ته ګورئ مه کار کوئ. هغه د جومات هم کمې د منځه او داسې داسې د تورسرو هم او د بچو هم او موږ خپله بچي داسې ده چې سکولونو ته د دې خوړ د وجې نه لیدلي. بهرحال موسم هم داسې راغی، دلته کې په شوګا کې دنیا شی مارکیټ دی، دنیا شی دکانداران دي، ټول دلته ولاړ دي. هغوی ته څه هم د حکومت د طرفه سر لیب نه دی میلاو شوی. حالانکه مفتي صاحب د هغوی سره خپل وس مناسب او ډېر څه کړي دي، بلکې داسې دلته د اوبو سکیمونه خلک ډېر محروم پاتې شوی. ډېرې مسلې دي ډېر لرې نه په سرونو اوبه راوړی کېږي، هغه مسلې مفتي صاحب تقریبا حل کړي. د دې نه پس زموږ چې کوم د پی ټي آی ملګري دي اب هم دلته ولاړي خفه کېږي به. بهرحال زموږ شوګا یو داسې پاتې شوی دی چې کله زموږ د شوګا د چکونو قصراله زه په خپله پای کې تلی یم وایي چې یاره دا تجاوزات دي، حالانکه په بل ځای کې نشته دی. که زموږ د شوګا د کار خبره راځي نو یاره دا به وشي. ما پکې په خپله شرونه او لانجې او غویمې کړي دي. بهرحال څوک هم دې ته غوږ نه ږدي، بس موږ ډېر پاتې خلک یو. د هغې وجه دا ده چې موږ خپل تپوس نشو کولی. د ټولو نه اهمه وجه دا ده چې موږ په یو پیج کېږو نه. کله که موږ په یو پیج شو هغه که د هر چا سره شي، زه چاته دا نه وایم، زما خو بار دا وینا ده چې د هغه سړي مرسته وکړئ، د هغه سړي ملګرتیا وکړئ چې څوک تاسو ته لاس درکړي، په سخت وخت کې درکړي. دا د خلکو ته پته ده چې دا پل په کوم وخت کې په 15 اګست باندې تللی وای دی، بیا اګست رانږدې کېدو واله دی. که چېرې مفتي صاحب نه وی راغلی نو دا تقریبا چې پاتې و. داسې نور دلته ژرند واله دي، د هغوی سره مفتي صاحب خپل وس مناسب کافي مرستې کړي دي، دکاندارانو سره یې کړي دي، د اوبو سکیمونه یې کړي دي. داسې نور هم چې څه دغه دي نو مفتي صاحب بار وایي چې ما ته ووایې، بلکې د ټول بنیر په سطح چې مفتي صاحب څه کړي دي نو دا د حکومت د وس نه بهر و او مفتي صاحب کنفرم کړي ده. ځوان خپل تعارف سره وکړه راته ووایه چې دا پل نه څه تکلیف و، پل چا جوړ کو، د دې نه دې علاقې خلکو ته څومره پیدې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر سعید بنوم دی، د دې فلاحي تنظیم د شوګا د طرف نه به حیثیت نماینده. مونږ د مفتي صاحب ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې کله سیلاب د څومره ډیزاسټر شو په دې ډسټرکټ کې مفتي صاحب یو معروف شخصیت دی او آل ډسټرکټ کې تقریبا پیر بابا ګوکن د دوی سوشل میډیا غږ د مونږ اورو چې مفتي صاحب ډېر یو لوی خدمات چې کوم دی هغه بې کوره خلکو ته د چا کاروبارونه وران شو. په دغه اړه باندې زموږ دغه یو پل چې کوم دی نو دا وړی شو، دنیا سیاستدانان پې تېروتي دي، مشران پې تېروتي دي، خو خدای شته چا تذکره کړې نه ده. الحمدلله مفتي صاحب چې په کومه ورځ باندې د پل منظوري کړې وه، په 3 څلورمه ورځ باندې پې کار شروع شو، نن هغه الحمدلله پای تکمیل ورسېدو. موږ د مفتي صاحب نهایتي مشکور یو